نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. یو وخت و چې بغداد د علم او د حکمت مرکز نو د اسلام دشمنان یهودیانو یو سازش جوړ کو چې څنګه به د مسلمان نظریاتي طور باندې کمزوري جوړو. نو درې سوالات داسې کېښوستل چې د هغې په ذریعې سره به د مسلمانانو ایمان کمزوری کوي. وخت تېرېدو هغې دپاره به یو کس هم سلیکټ کو. کس یې داسې سلیکټ کو چې ډېر باروبداره او آواز کې یو قسم نشه وه، دارنګې کس مقرر کو او هغه بیا بغداد ته لاړو او مساجدو کې به 3 سوالات کول او داسې مساجدو کې چې هغې کې به تعداد ډېر زیات و. نو امامان به هم لا جواب شو. وخت تېرېدو د ده والا خبرې بادشاه طرف ته لاړې او یو ورځ دی قدرتي بادشاه سره دا مکالمه وشوه. هغه ورته ویل چې زما میلمه شه او د ستا په مهمن نوازۍ کې به زه تا ته د دې 3 سوالاتو جوابات در کومه. نو بادشاه ډېر زیات پریشان و چې زه به ده ته د 3 سوالاتو جوابات څنګه ورکومه. یو ورځ وزیر ورته وایي ورته د کوفې نه به یو نوجوان ورته وغواړو کیدای شي د ده د سوالاتو جوابات ورکړي. هغه ورته وایي ورته دا نه علما کرامو د ده سوالاتو جوابات ورنه کړه او ته اوس یو نوجوان یادې چې د ده سوال جواب به ورکړي. ورته ویل ښه بس صحیح ده. هغه به هم ازمو کو. بیا د بادشاهي دربار نه څه قافله لاړه، هغه کور ته لاړه او هغه ته یې وویل. نو هغه د استاد محترم او د والدې محترمې نه اجازت واخیستلو او لاړو بادشاهي دربار ته. سبا ته چې کله محفل سجاو شو نو د خلیفه سره د بادشاه سره خوا کې متکبرانه انداز کې هغه یهودي هم کېناستلو. د نوجوان شخصیت عوامو ځای کې کېناستلو. نو بادشاه حکم ورکو چې سوالات تی وایه. سوالات یې چالو کو. پهلنی سوال یې وکړو چې الله رب العزت نه مخکې سو. دلته هغه نوجوان راپاڅېدلو چې بادشاه صاحب زما او د ده ځای بدل که، ځکه چې ورکولو والا اوچت وي او اخیستلو والا لاندې وي. بادشاه حکم ورکو ځای بدل کو. نو بیا یې ورته ویل چې سوالات چالو که. پهلنی سوال یې وکړو چې د الله رب العزت نه مخکې سو. نو دو نوجوان ورته وی ورته ګنتی چالو کا 1 نه 8 پورې یا 10 پورې ویل. ورته الټې چالو کا 10 9 8. نو بیا داسې چالو کو. بیا په 1 باندې ودرېدلو. ورته له 1 نه مخکې څه دي؟ ورته له 1 نه مخکې څه نشته. ورته دا رنګې د الله رب العزت نه مخکې هم څه نو. دویم سوال یې وکړو چې الله رب العزت کم طرف ته چهره ده، کم طرف ته مخ دی. ورته یو ډیوه راوړی چې ډیوه یې راوړه هغه یې ولګوله. ورته دا کم طرف ته ده؟ ورته دا خو هر طرف ته ده. نو نوجوان ورته وي ورته الله رب العزت هم دارنګې نوراني دی، هر طرف ته 4 طرف ته د هغه مخ دی. دریم سوال یې وکړو چې الله رب العزت دې وخت کې څه غواړي؟ نو دی ورته وایي ورته الله رب العزت دی وخت کې د یو نوجوان په ذریعې سره یو یهودي ته ذلت ورکو. خو دا خبره یاد وساتئ دا کس اوس وکړه دا امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی.